مولوی صاحب درې عالم دا یو کار دی په دې مې دی بدي شي نه مې لګي ورسره ولې عالم سره خوند دا کوي چې ډېر جماعت په محراب کې ناستي عالم سره صرف خوند دا کوي چې ډېر بچي ته سبق وایي عالم سره صرف دغه منبر خوند کوي درې مدرسې او د جماعت د ګیټ نه مې د دې عالم سره صرف پر یو خبره باندې بدې شي دی نه مې لګي ورسره داسې په دې پوسټرې لګولې لکه ستانه حکمراني څه غواړي او ستانه بادشاهي څه غواړي دا سره خدای په غضب دې ځان اخته کړی دی دا خو د عامو خلکو کار دی دا کار به ډېر زیات غلط دی غلط نه دی دا کار ماشاءالله تاسو خپل علماء سره متفق او زما پر خبره باندې تاسو چې کوم دی هغه شک پیدا شو چې دا کار غلط کس نه دی دا یو زوړ اعتراض دی چې ټیک شو عالم منم در خیر خواهی منم در مدرسه منم خدای او کار مو سره بری شي پرې مو سره نه لګیدا نازیزانو ما درته وی چې موږ الحمدلله مسلمانان یو او هر څه کې بر قرآن او د حدیث نه موږ تاسو کو موږ ته رهنمایي الته کې اسیر موږ د اغیار سره په ها کې حال نه میلاو شرط او سره هم په ها کې حال نه میلاو ماته چې دا اعتراض وګونو تراور سره ماته او خبر مکه لراش یو کتاب کې مکتا یو عالم یو خبر عجیب لیکلی و و یو علاقه کې یو بادشاہ او داغه بادشاہ په پوز باندې دانه راوخته او هغه دانه رو دا هغه پوز خړا تر دې پورې هغه پوز مکمل د مقصد اواره شو ختم شو یو وزیر راغی بادشاہ سره بناست او پیر وزیر هغه دروازه کې راخکاره شو ور بادشاہ د مخ ته عجیب ښکارا شو پوز خو پورې ونه عجیب او تخکاره شو وای خندل بادشاہ ولې دوی وزیره دا لري ولې وخندل وی بادشاہ غلطی را نه وشو وی غلطی خو دې سیمنم نه زما پر پوز پورې د خندل ستانه چې مې پوز کټ کړی نه پریدم دینا پوز یې کټ کړه وزیر سوار زیراغه ورته بادشاہ بازار ته تلم او پلانی را پورې وخندل پلانی را پورې وخندل پلانی را پورې وخندل ویلا شعر راولي الګ چړه راولي وزیر ته وای د دن را پوزي کټ کړي پوزي دې کټ شي هغه کسان رالل بادشاہ سلامت مونږ پر لار روانو ماشومان را پسې چغي والي خندلې را پورې لار شغه ماشومان ونه سي تر دې پر یو به دې په ما پورې خان دې بلې په ما پورې خاني هغه علاقه مکمل چې کندې را خلکو پوزي به مکمل کټوي او بیا چې به ماشوم پیدا کړه نبی پوزو کې بیا پوزي والا ماشوم بد لګیدا نمنګ ماشوم سنتو هغه به پوزه کټ کوله نو پیره د بهر نه کسان رالل هغه کلی ته میلمانه رالل نو ماشومان ورپسې چغې پورې والي الګ ولې چې غوي په مخ پورې داسې وګدو د سيزونن خطيري هغه ورته د الله بندګانو دا سيزونه د انسان د بدن جز دی دا د انسان د بدن خاص دی دا د انسان د بدن سره دی خو تاسو عقلونه الله داسې کړی دي چې تاسو د انسان د بدن په جز باندې انسان نه غور ورکوي ما قرآن او حدیث وګورا دغه حکمرانی د عالم کارو دغه سیاست د عالم کارو دا میدان هم د عالم کارو څنګه چې امامت صغرا به عالم کوي دغه شان امامت کبرا به عالم کوي خو زمونږ عقلونه داسې الټه شول چې کم کار د عالم او پاغه باندې نن موږ عالم له پیغور ورکو پاغه باندې نه عالم ته پیغور ملاوي قرآن لګو ګورا زه اختصارا خپل خبره په مخ کې باندې شرم خبره ختمو مازیګر د مسلم دی قرآن لګو ګورا غور سره وګورا یو انتخابات جنت کې کېدل یو طرف تا حضرت آدم علیہ السلام و بل طرف تا ملائک پسمه کې باندې به خلافت سو کوي انتخابات التهم کېدل یو طرف ته نورانی مخلوق ته او بل طرف ته جسمانی مخلوق ته حضرت آدم علیہ السلام بل طرف ته پرشتي کچرته زمونږ د عقل مطابق فیصله شوی مونږ به آدم علیہ السلام خو خاور نه پیدا آدم علیہ السلام انسان دی الله پاک د خیر او د شر دواړه مادي خوري پرشتي خو نورانی مخلوق دی پریو کې د خیر ماده شته د شر پکې نشته زمونږ عقل بدا فیصله کړو چې آدم علیہ السلام نه بلکې پرشتي پس مکه باندې هغه خلیفہ جوړ شي الله فیصله پدې باندې ونکړه چې د ماده سره د خاوري دا او کړه نور دا الله پدې باندې فیصله ونکړه انتخابات پدې باندې ونشول چې دغه خیر ماده شته او صرف د شر بکیرا کله خیر او د شر دواړه مادي دي الله کې انتخابات کړو د زمکه خلیفہ جوړ کړو الله فرمای وعلم آدم الاسماء كلها آدم علیہ السلام تعالی علم الاسماء علم ورلورکا پرشتيوم کلاس کې ناس دي آدم علیہ السلام هم ناس دي الله د آدم علیہ السلام نمخ کې پرشتونه تپوس کوي انبئوني باسماء هؤلاء كم علم مادن مدر کو مال راکي او ته سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم خدای ته پاک مونږ ته علم نشته مونږ ته صرف هغه علم دی چا پرشتي ته
صرف سجده پیژني چاته ویل رکوع را هغه صرف رکوع پیژني چاته ویل قیام دی هغه صرف قیام پیژني چاته تسبیح ویل هغه تسبیح پیژني چاته تکبیر خوره هغه تکبیر پیژني مونږ تر دومره نمونه ذهن کې رانل الله آدم علیه السلام ته فرمایي انبئهم باسماء هؤلاء آدم علیه السلام د علم ته بیان کا دا نمونه ته بیان کا الله تعالی کا آدم علیه السلام شروع کړه ټول علوم ورته ورول هغه ترابي مخلوق چې خور نه پیدا هغه نوراني مخلوق هغه د نور نه پیدا هغه ترابي مخلوق الله مسجود الملائکه وګرځاو هغه نوراني فرشتي ورته سجده کړې او د اسمه خلافت د علم په بنیاد باندې الله آدم علیه السلام له ورکو الله انتخاب د آدم علیه السلام د سبب بنیاد ورکړه د ماده د مال درسشي د علم من دویمه سپاره تراړو ما الحمدلله مسلمانان یو زرا غیار سره په حق حامل هم زما سره الحمدلله د قران ذخیره موجوده را زما سره د روایت ذخیره موجوده را من دویمه سپاره تراړو صرف د قران نه خبره کوم خبره بیا ختموم مخکې دویمه سپاره تراړو دویمه سپاره په اخر کې علماء درسونو کې تاسو اوریدلی الته یو جالوت کافر بنی اسرائیل باندې ظلم کوي بنی اسرائیل تنگ رالل د خپل وخت بادشاہ شمیل علیہ السلام ته وي من له یو بادشاہ مقرر کا چې هغه بادشاہ ماتحت من درې جالوت کافر د فوج سره جنگ وکړو هغه شمیل علیہ السلام الله ته سوال کوي الله انتخاب د یو بادشاہ وکړو هغه بنی اسرائیل باندې د بادشاہ نوم د طالوت د کفارو د بادشاہ ظالم نوم جالوت د مسلمان دغه بادشاہ نوم طالوت دی طالوت یو غریب د خپل ساوري سرول ساوري ورکشي هغه پسې راوت شمیل علیہ السلام تر بنی اسرائیل بادشاہ خلکو اعتراض وکړو دغه په موږ سره حکومت کوي څنګه بادشاہي وکړي ولم يتساعد من المال دغه د مال فراخي نه ورکړي شي ما غور سر ووري الله انتخاب د هغه حکمراني په سوال کړو الله فرمایي ټیک شه در سره مال نشته خو زاده بسطه فی العلم والجسم ما په علم او جسم کې فراخي ورکړي پر هغه بنیاد می بادشاہ مقرر کړ انت پته ولګی ان شاء الله دا خبر به هم بدنه غړو ښا منګه خوخ مې خو پر یو خبر باندې به بدی شي ډېر اصول خلاف نه لري ان شاء الله 31 تاریخ باندې به د علماء ملاتړ جوړیږي ان شاء الله دا علماء به مضبوطو که زمون په ملک علماء مضبوط وي تلاش بار ملکونو ته سعودي حکومت چې کله اعلان وکړي تبلیغي جماعت باندې پابندي را گمراه را دا سره تاسو منئ تاسو سعودي سره پر اتفاق شته چې تبلیغي جماعت گمراه نه دا موږ نه منو پابندي ولګیرا دا علماء کرام پرنه او ټکی په سر باندې راچول منبر کې دل ناس زړه یو شانته وي سترګې بل سوي او جبې بل سوي مجبورن لګیاو او باغ تبلیغي پاک جماعت باندې د گمراه فتوی لګولې اعلان کې زړه فتوا نه ورکولا سترګې فتوا نه ورکولا ضمیر فتوا نه ورکولا شونډې فتوا ورکولا ذکر او غلام د حکومت ما تحت علماء مضبوط نری نن الحمدلله استا یو معمولی د قران حافظ راشي او غیار د سترګې بسترګو کې ورچي حکومت د دین خلاف کار وکي سترګې ورته سترګو کې ورچي ولې زمون علما پر میدان کې مضبوط دي نن کتا سره غوړي مستقبل کې زمون مدرسې محفوظي جماعتونه محفوظ ان شاء الله د دې ملا به مضبوطو